یوه منی ده، یو مزي ده او یو ودي ده. دا درې قسمه د دې څه تعریفونه دي، دا څه ته وایي او په کوم باندې غسل شته او په کوم باندې نشته. او منی چې په کومه طریقه باندې خارج شي نو په انسان غسل لازمیږي او په کومه طریقه چې خارج شي نو په انسان غسل نه لازمیږي. دې نننی کلیپ کې بعد د درې وانو سیزونو تاسو ته تعریف وشي په کوم صورت کې غسل واجبېږي او په کوم صورت کې غسل نه واجبېږي، صرف او دس په هغې باندې ماتېږي. دا پوره تفصیل به تاسو ته په دې ننني کلیپ کې دا بیان شي. ګوره دا یاد ساتئ چې د انسان د مخکې شرمګانه، د مخکې اندام نه، د تشو امتیازو نه علاوه درې مادې نورې دي چې دا خارجېږي. درې سیزونه، درې مادې دا نورې خارجېږي. اول په هغې کې مني ده. مني چاته وایي؟ ګوره مني چې کوم دی دا ټینګه وي، سپین رنګ کې وي او شهوت، لذت او ټوپ سره دا څه شي؟ دا خارج شي. چې د دې نه پس انتشار ختم شي، بدن کې بیا یخوالی پیدا شي او شوق چې کم دی نو هغه څه شي؟ هغه پوره شي. دا چې کله لمده وي، یعنی چې کله خارج شي لمده وي، نو د دې بوی دا د کجوري دا غونچک چې کم دی د دې په شان بوی لري. او دا چې کله کلکه شي نو بیا د انډې غوندې بوی لري. دا خبرې ټولې دا کتابونو زمونږ ذکر کړي دي. نو دا منی شوله. د دې د وتلو نه پس په انسان باندې غسل څه دی؟ هغه واجب دی. ګوره که دا منی په بله طریقه ووته، په بدن کې په انتشار رانغې، خوند او شوق هغه رانغې او په شهوت او په ټوپ سره ونه وتله، نو ګورې که دا منی په بله طریقه خارج هم شوله نو ګوره په دې باندې غسل په سړي باندې نه واجبېږي، نه لازمیږي. دا ځان سره یاد ساتئ. دا خو منی شوله. بله دا مزي. مزي چاته وایي؟ مزي هغه دا چې دا د شوق او د شهوت په موقع باندې راشي، رنګ یې د اوبو په شان دی او ټینګوالی پکې شته. کلر رنګ یې د اوبو په شان دی او ټینګوالی پکې شته. او دا د شوق او د شهوت په موقع باندې کله سړی خپل کورواله سره کینی، داسې خبرې وکړي، یا مثال په طور باندې داسې د شوق او د شهوت موقع د هغې څه پیښه شي نو دا اوبه راځي. او دغه شان چې کوم دی بعضې وخت انسان چرته غلط سوچ وکړي یا غلط نظر استعمال کړي، هغې سره بدن شوق کې راشي نو هغې سره دا سپینې اوبه څه کېږي؟ دا خارجېږي. خو دې باندې اودس ماتېږي. که سړی په اودس کې نو اودس پې ماتېږي، خو غسل پې باندې چې کوم دی هغه نه واجبېږي. دا ځان سره یاد ساتئ. او دا چې کله خارج شي که نه نو په دې سره شهوت ختمیږي نه، بلکې شهوت په دې سره سیوا کېږي. دا دو سیزونه شو. دریم چې کوم دی نو هغه ودي ده. ودي چاته وایي؟ نو ودي په سپین رنګ کې دام وي او دا د تشو امتیازو نه بعد یا د تشو امتیازو نه مخکې، یا چې کوم دی نو د غسل نه بعد یا د غسل نه مخکې دا راځي. اکثر د انسان نه یا د کمزورۍ د وجې یا رګونه کمزوري شي یا ډېر زور انسانو کې اکثر بعضې وخت د ډک او د سماتي سره نو دا خارجېږي، د امتیازو نه مخکې راځي یا د امتیازو نه وروسته راځي. نو دغې ته څه وایي؟ دا ودي ده. ټیک شوله. نو دا بغیر د شهوت نه راځي، نو دې سره غسل نه لازمیږي. بعضې ډېرو کسانو موږ سره رابطې وکړې چې یاره موږ د دې وجې نه غسل کوو، دا مني ګڼي هغوی دا مني نه ده او په دې سره غسل نه واجبېږي. اوس مني او دا مزي او ودي چې کومه ده دا نجاست غلیظه دی. ګوره نجاست غلیظه چې په کپړو باندې د درهم د اندازې نه کم ولګي که نه، درهم اندازه څومره ده؟ د لاس دا تلې په دې کې چې دا جوور ځای کم دی، ټیک شوله، تقریبا 5.94 مربع سنټي میټر. دا زمونږ په دې ملک کې دلته یو ډبل روپۍ وه، غټه روپۍ به ورته ویله، د هغې په اندازه د درهم په اندازه او د سنټي میټر په اندازه باندې 5.94 مربع سنټي میټر دومره اندازې ته چې دا ورسي نجاست غلیظه، نو دې سره مونځ به که څوک کوي نو د کراهت تحریمي سره وینځلې لازم دي او مونځ به مکروه تحریمي وي. ټیک شوله، د لوی نقصان سره. او که د دې نه کم وي که نه نو بیا وینځل بهتر دي او مونځ به د کراهت تنزیهي سره کي. که چا پکې مونځ وکړو نو مونځ به مکروه تنزیهي وي. ټیک شوله، یعنی هغه حراموالی به پکې نه راځي. او که د درهم د اندازې نه سیوا وه نو بیا وینځل لازم دي
او منځ پکې که چا کړی نو منځ نه دی شوی د منځ اعاده به کوي جي. دا د مزي او د ودي متعلق خبره شوه. نو ګوره دې کې یاد ساته چې ډیرو خلکو موږ نه دا تپوسونه وکړه چې د هغې نه د ودي اکثر د امتیازو نه وروسته یا مخکې دا اکثر راځي د کمزورۍ د وجې، نو هغوی د دې د وجې نه غسل کوي. نو تاسو پوره په دې باندې ځان پوه کړئ چې د څه د وجې نه غسل راځي او د څه د وجې نه راځي، او د مني د وجې چې غسل راځي په کم صورت کې وځي نو هغه هم تاسو ته ما په دې کې ذکر کړل. دا د دې متعلق مختصر یو څو خبرې وې چې تاسو سره ذکر شولې. د ملګرو سره شیر کړئ چې په دې مسله باندې ټول ملګري پوه شي. وصلی الله